ډېر محترم مسلمانانو، نن داسې بهترینه تیزترینه مجربه پاورفل وظیفه راته ښیمه. د هر رنګه حاجت دپاره اسانه وظیفه، بالکل اسانه وظیفه، ګران پکې هیڅ نشته. محترم مسلمانانو، کوم مسلمانان چې دا وظیفه کوي په اخلاص سره او په یقین سره، ډېره محترمه دا وظیفه چې چا هم کړې، انشاءالله د هغه ارمانونه الله تعالی پوره کړي، د هغه حاجات الله تعالی پوره کړي، د هغه مسلې الله جل شانه پوره کړي دي. نو دا اسانه هم ده، د ټولو حاجاتو دپاره ډېره تیزه ده او الله تعالی په نس قبول شوې وظیفه ده. نوره چې یو څیز قبول شي که نه، نو هغه قبول وي. کله چې یو هلک او جینۍ نکاح یې تړي که نه، نکاح، نو د جینۍ او هلک نه تپوس کېږي. اکثره خو د جینکو نه نه کېږي، جینۍ خو وایي چې زما د نکاح روړدا شو، خو د هلک نه تپوس کېږي چې ستا پلانکی د پلانکي لور چې په دې نامه نشته، نو هغه ستا خپل ځان دپاره قبوله کړې ده، نو هغه وایي هغه قربان ما قبوله کړې ده. نو دغه رنګې دا د الله تعالی د کلام هغه حصه د محترم مسلمانانو چې والله اعلم بمراده، د دې په معنی باندې الله تعالی پوهه دی. نو په دې باندې علماو ډېر زیات دغه کړي چې الف لام میم الله، د دې په معنی الله تعالی پوهه دی. محترم، دې کې یو راز پروت دی پټه. په کوم څیز کې چې راز پروت وي که نه، او کوم یو څیز چې قبول شوی وي، نو هغه قبول وي. لکه څنګه چې ما تاسو ته مثال درکو، نو الله تعالی دغه نوجوانانو باندې دغه وخت راوستی لکه چې دوی وایي چې قبوله مې ده او قبوله کړې مې ده او قبوله کړې مې وه. نو محترمو، دغه وخت الله تعالی په تورسرو زنانه هم راولي، دغه وخت الله تعالی په نوجوانانو هم راولي. خو نن چې کومه وظیفه رات، نو دا یو ورځ وظیفه ده انشاءالله. کوم حاجت دپاره تاسو کول غواړئ، هغه حاجت دپاره د الله تعالی په حکم او ارادې سره لوی فضل او احسان سره وکئ، انشاءالله الله تعالی مو ټول حاجتونه ورسره پوره کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ډېرو معززو محترم او قابل قدر مسلمانانو ورونو خویندو، هغه مسافر کوم چې بهر وطنونو کې ژوند کوي، مسافر یقینا ماته ډېر ګران دي. په دې وجه نه چې ما تمه ده ماته پیسې رالیږي، بلکې دغه مسافر زموږ د ملک سرمایه ده. دغه مسافر رضی الله تعالی اوږده زندګي ورکړي خپل بیبیانو ته، خپلو بچو ته، خپل مور پلار ته د الله تعالی په ډکو لمنو په ډکو منګلو سره راوستلی کړي. محترم مسلمانانو، دغې مسافرو ته ډېرې ډېرې دعاګانې کوئ، او هغه نوجوانان چې الله تعالی د هغوی کاروبارونه دي الله تعالی سم کړي، هغه نوجوانان جنکۍ د الله تعالی د هغوی نکاحګانې وکړي بهترینې طریقې سره. نو دا ټولې دعاګانې نن د جمعې ورځ د الله تعالی په خپل دربار کې قبولې او مقبولې وګرځي. نن به هم تاسو دعاګانې کوو، ختمونه هم درته کوو تاسو ته انشاءالله فی سبیل الله، د الله تعالی په نوم باندې، د الله تعالی د رضا دپاره. ځکه مسلمان هغه دی چې د بل مسلمان په کار راشي. زه هغې مسلمانانو کې نه یم محترمه چې صرف ځان دپاره دعاګانې کوم، په خپله وظایف کوم، تاسو ته نه ښیمه. الحمدلله تاسو ته ډېره دعا کوم، الله تعالی دې قبوله کړي. ډېر محترم مسلمانانو، نن زموږ وظیفه بهترینه وظیفه ده، جامعه مانعه وظیفه ده، او الله جل شانه په خپل کلام کې دا وظیفه ذکر کړې ده. سورة بقرې 103 نمبر آیات دی. نو محترم علماء ذکر کړي چې دا دې کې اسم اعظم هم دی دې وظیفه کې. دا چې څوک وکړي، نو د هغه انسان الله تعالی حاجت پوره کوي. یا چې دا کم زه ته کومه ویمه دا وظیفه دعا نه مخکې یو انسان وغواړي، دعا نه مخکې یو څو پیرې دا ووایي، بیا دعا وغواړي، نو الله تعالی د انسان حاجات پوره کوي. نو دې دوه طریقې دي، یو خو د وظیفې په شکل وکړئ، یو د دعا په شکل وکړئ. نن د جمعې ورځ ده، که نن مو کړه ډېره زیاته بهتره به وي، او که سبا یې کوئ، که هر کله یې کوئ، خو ځان یې خامخا وکړئ. ګوره د وظیفې په نیت خو چې کوئ، نو داسې به یې کوئ: بسم الله الرحمن الرحیم، الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم. پس کرین تاسو ته ښکاري د آیات ها، الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم. که وظیفې په شکل یې کوئ، نو دا بیا 314 پیرې کوئ، ها 313 مرتبه به دا وظیفه کوئ انشاءالله. مخکې وروسته به د برکت دپاره او د قبولیت دپاره 11 پیرې مخکې درود شریف، 11 پیرې وروسته درود شریف، دا به ته ویې. صحیح شوه؟ دا ستا د وظیفې په توګه باندې شو. د مازدیګر مونځ نه پس یې وکړه، د جمعې په ورځ، د ماښام مونځ نه پس یې وکړه، ماسخوتن یې وکړه، د خیالي په ورځ یې وکړه، د ګل په ورځ یې وکړه، هر ورځ باندې انشاءالله کولی شې. ها
خو چې اخلاص پکې تاکې تړپ وي تړپ. صحیح شو. او بیا کم دویم چې د دعا فنیت باندې دا وظیفه کولی شي، یعنی دعا. نو محترم مسلمانانو دعا چې کله هم تاسو غواړئ نو هغې نه مخکې دا 11 پیرې ووایئ: الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القیوم. الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القیوم. محترم مسلمانانو دې کې اسم اعظم هم شامل دی، دې کې د الله تعالی طاقت هم شامل دی، دې کې د الله تعالی رحم او فضیلت هم شامل دی، دې کې د الله تعالی نومونه مبارکه هم ذکر دي، او دې کې یو داسې لفظ ذکر دی الف لام میم چې د هغې په معنا الله تعالی پوهیږي. چې دا الله تعالی محترم او الله تعالی پوهه دی چې دې کې به کم یو عبرت او حکمت پروت وي. نو الله تعالی د هغه عبرت او حکمت نه موږ له ډېر برکات راکړي. موږ د الله تعالی زموږ حاجتونه دي الله تعالی دغې لوی برکات او د لوی د الله تعالی د خپلو خزانو نه زموږ ستاسو پوره کړي. دغه طریقه 314 پیرې د وظیفې په شکل باندې او د دعا په شکل غوښتلو باندې 11 پیرې د هر پیرې دعا چې کله هم دعا غواړو د هغې نه مخکې 11 پیرې دغه الفاظ وایو. انشاءالله محترم مسلمانانو تاسو دا وظیفه په اخلاص سره وکړئ، خو ورسره یو 2 اوښکې هم تودې د خپلو سترګو نه تویې کړئ چې دغه اوښکې په مخ رخسار مبارک باندې ستاسو وبهیږي، او دغه اوښکې الله تعالی ته پیش کړي چې الله دا اوښکې ستا د رضا دپاره دي، د اوښکې ستا د محبت دپاره دي، د اوښکې د خپلو ګناهونو د ختمېدو دپاره دي. الله تعالی ته دغه اوښکې ډېرې محبوبې دي. الله تعالی فرمایي 2 سترګې دا جهنم ته تلل داسې ګران دي لکه په غوا نه یا چیلۍ نه چې سړی پی ولوشي او دغه پی په واپس په دې تیونو کې تلل ګران دي، داسې دوی جهنم ته تلل ګران دي. یو هغه انسان، هغه نوجوانه جینۍ هلک چې هغه د ګناهونو په وجه الله تعالی ته وژاړي چې الله ما دا ګناه کړې دا ګناه کړې دا ګناه کړې، د الله تعالی د رضا دپاره د الله تعالی د یرې د وجې نه د سترګو نه اوښکې وبهیږي. دویمه هغه سترګه کومه چې د الله تعالی په لاره کې ویښه پاتې شي، دې دواړو سترګو باندې الله تعالی جهنم حرام کړی دی. نو محترمو الله تعالی ډېر غفور رحیم ذات دی او ډېر قهار هم دی. په ګناهونو باندې اتیا کولو سره سره الله تعالی نه غواړئ. ګناهونه داسې دي چې د انسان په زندګۍ کې تمام مشکلات برسېره کوي لکه د باران په شان، او تقوا داسې د محترم مسلمانانو لکه چې انسان په زندګۍ کې داسې یو بهترین هغه د ګلونو سیلاب راشي، داسې طریقه ده. انشاءالله کوم انسان چې تقوا سره زندگی تیری د ټول مسایل به خود ختمیږي. کوم انسان ګناهونو سره زندگی تیری د انسان په زندگی کې به تمام مشکلات الله تعالی راولي، د به تکلیف میلاویږي، په ده به امتحانات پکېږي. نو الله تعالی مو خوشحال لره محترم او دغه طریقې سره دا عمل انشاءالله وکړئ. ورسره 15 وخته مونځ کوئ، مونځ مه قضا کوئ، مونځ د الله تعالی اهمه فریضه ده، مونځ د الله تعالی د غوښتلو ذریعه ده، مونځ د قیامت پر ورځ لومبی د مانځه حساب کتاب